یو خبره دا دی دروغ. دویم تا دعوه کړې وه چې ندیم دله چیلنج درکو، کور ته درپسې درغې، صدې ته درغې، پېښور ته درغې او بندنه خطا شو. تا د خپل سره غونډه اړوله او تا بیان ورکړه چې زما یو وړوکي غونډه شاګرد توصیف سره مناظره وکړه. ته ماته ووایه چې توصیف ستا کوم ځای شاګرد و؟ هغه ستا کله شاګردي کړې ده؟ دې ته دروغ وایي. درېمه دروغ دا وي چې په پینډۍ کې ندیم بیان کو، په هغه پسې مفتی توصیف احمد صاحب لاړ او هغه رو تښتېدو. نو تا په سارله په کاټلن کې بیان کو او هلته دې ووایي چې پرون توصیف تللی په ندیم پسې او ته ترې تښتېدلی وي او د اوښ واقعه دې ورته بیان کړې وه. خو عجیبه دا د کلام اللیل یمحوه النهار، هغه خبره هم بدله شوه. نو اوس وایي چې ندیم په مارکیټ، توصیف په مارکیټ کې ناستو، ندیم پسې واړه لیږلي. دروغ دی ته وایي. سړی ګواه دی چې کله تا باندې ندیم چیلنج راته وکړو او رد در باندې وکړو، تا له جواب نه درته، نو ما هغه ته ووایي ستا طرف نه جواب کړو صدیق اکبر مولانا صاحب د کالو خان. هغه چې تا جواب نشو کولی هغه درله وکړو، ته مجبوره شوی وې جړل دی، هغه درله جواب وکړو. هغه دې خبرې ګواه دی چې تو درګړې تللی دی، پلانې تللی دی. خو چې کله ستا د مسلې ځای راشي نو بیا راته څوک نه معلوم. بله خبره چې تا ویلي دي داسې چل دی او هغسې چل دی، مولا داسې او مولا هغسې. زه راته وایم صیبه چې زه هغه مولا یم الحمدلله چې تا باندې ندیم رد کو، هغه اعلان وکړو چې پلاني ټایم به د جواب کوم، نو تا ما ته ټلیفون وکړو چې ندیم به په ما رد کړي، دا بیان وره د دې نکتې ولیکه. ما راته مفتی صاحب زه فیسبوک نه کوم، خو غرضي په خټه اور لګئ، نو تا وی فیسبوک به د چا نه واخلي خو دا شی به وګورئ. او چې کله ما هغه څیز واورېد او ما په هغې لیکل وکړل، نو واحد زه هغه سړی یم چې ته زما ځای ته بې پیسو راغلی. نو د هر ځای نه دي پیسې وړي دي، چا باندې رتیله چولي، چا باندې څه. د نارنجیرو خبرې جواب تا ډېر عقاید لیکلي دي، کتابونو تقسیم خبره خو جواب وشو. او بلې دا خبره کړې ده چې موږ کشرانو له پکار دي چې دفاع کوو، مشرانو ته یې پرېنږدو. تا چې دفاع کولی شوې، تا به تر اوسه پورې د هغه مناظر دفاع کړې وې چې هغه زموږ د مشرانو اډوکې د قبر نه راوایستل. کله چې نوجوانان دننه جومات لتا ورلېږل، ته مارکیټ کې تېنه پټ وې، نورې خبرې به نه کوو. تا چې دفاع کولی شوې، تا به تر اوسه هغه چې تا له ثوابې له درځي، هغه چې تا له کلي له درځي، هغه تا له کور له درځي، بله ورځ په دې ورمړو کې ستا کور کې ستا ملګري سره مناظره کړې ده، نر به دې ومنم. زه درغلی وم که درته یاد وي، ما پیشوګانو پېژندلي نه وی، زه درغلی وم، په ټلیفون مې هم در سره خبرې کړې وې. بیا مې درته ووی چې څه کسان به برابر شو، د علما، مناظرین، او زه به انشاءالله ښه تکړه ډنډمار نوجوانان هم پیدا کړم، سیده به دې سړي له جومات له ورننوځو. څنګه چې ورننوځو کیمرې به ورته ولګوتې چې کېنه مناظره وکړه. که بدماشي کوله ډنډمار به راسره وي، که مناظره یې کوله چې پته یې ولګي څومره شاته دې منډې والې وې، ته دفاع کولی شې. ډېرې خبرې به نه کوم په ممبر او په محراب او د خپل کم چاته چې سجده لګوي د هغه په خوا کې به تیزې خبرې کولی شي. زما دې د الله په ذات قسم نور سره کې پیژنو